بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی القرآن العظیم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې ډېر احکامات بیان کړي دي، ډېر څه بیان کړي دي، او بیان یې څه دپاره کړی؟ د دې دپاره کړی دی چې خلکو ته د آخري پیغام چې قرآن پاک دی، ځکه چې دا د امت مسلمه دپاره آخري کتاب دی، بل کتاب راتګ نشته، او حضور علیه السلام مبارک خاتم النبیین دی، آخري نبی مبارک دی، بل نبی مبارک د ده نه بعد نشته، نه وای. الله په قرآن کې فرمایي ډېر احکامات بیان کړي دي، خو د زنانو د میراث په هکله باندې چې الله تبارک وتعالی څومره خبرې کړي دي، خو ای هی د ما پښتنو وروڼو، ای هی هغه خلکو چې د زنانو په میراث باندې تاسو خپلې خېټې اچولې دي، او تاسو زنانو میراث هغه مطلب چې ادا کول یو لوی غر او بوج در تخکاری. الله تعالی په قرآن پاک کې د خویندو، د لوریانو او د نورو مؤمنانو د میراث په حق باندې پوره پوره بیان کړی دی. تاسو وګورئ خپلې معاشرې ته خور او لور له څوک برخه نه ورکوي. ما یو صاحب ته ویم یاره دا تاسو یاره مونږ خو دومره برخې وینه او دومره مونږ خو فقیران یو، غریب خلک یو. غریب خلک په خپل ځای باندې، خو لیکن د تا چې کوم جایداد دی، د تا چې کوم میراث دی، په هغې کې تا سره خور او لور برخه شته، دا به ته منې، ځکه چې الله په قرآن کې فرمایي چې د یوه ورور د دوو خویندو قدر برخه ده، یوه ورور د دوو خویندو قدر برخه ده. نو مطلب دا چې د یوې خور ته به د ورور نیمه برخه میلاویږي. نه ورور ظالم دی، ورور مکمل طور باندې پخې را چاپېره کړي د مال نه، بس په دا دنیا باندې خو پخې ته را چاپېره کړي، او چاله درهم او دینار هم نه ورکوي. خو دا یاد ولره چې ته د خپل ځان په هکله باندې وګوره چې قرآن پاک او احادیث څه. بخاری شریف حدیث دی، سردار دو جهان احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان شمدن آمینه مبارک فرمائی چې چا، بخاری حدیث دی رونو واورو، چې چا د چا میراث ختم کړو، چا چې د چا میراث ختم کړو، الله تبارک وتعالی به د دغه انسان برخه د جنت نه ختم. دا څومره سخت وعید شو. په دا دنیا باندې محلات جوړ کړه چې په جنت کې د برخه نی، ګرځه سر وهلی بر وهلی. دغې وجې نه رونو مونږ تاسو له سوچ پکار دی چې د خور او د لور برخه شته. البته که ته یې چېرې مثال په طور دا برخه به څنګه وي، دا برخه لږه ځای دومره نشته، یا پیسې دومره نشته، یا جایداد دومره نشته. دا یو مسله هم شته چې که خور یا لور تا ته په خوشدلۍ باندې ووایي چې زه ګوره خپله برخه نه غواړم، زه خپله برخه معاف کوم درته، ماله مه راکوه خپله برخه، نو په اسلام کې دا جایز دي، دا شته چې یو سړی خپل میراث چاته وبخي، یو سړی خپل حق چاته وبخي، هغه د جریبونه ویلې نه وي، دا هم کیدی شي. خو نه، په پښتنو په معاشره کې چې کوم پروګرام روان دی چې خور لور برخه اکثرو ځایونو کې نشي ورکولی، زه دا ټولو خبره نه کوم، ډېر داسې خلک شته چې هغه باقاعده پوښتنې کړي دي او هغوی خپلو خور او لور له برخې په کاملې او په پوره طریقه باندې ورکړي دي. رونو ډېر احتیاط وکړو په دې مسله کې، د ثواب په نیت باندې دا مسله موږ بیان کړه او ملګرو ته یې ورسوو او خوره یې کړو. الله تعالی موږ تاسو له په دواړه جهانه باندې ډېرې خوشحالۍ را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.